په جنت کې دوه غټ نعمتونه دا سدي. اول نمبر دا چې د الله جل جلاله دیدار دا د ټولو نه غټ نعمت دی په جنت کې. دویم نمبر دا چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کول دا د جنت دویم نعمت دی. دا د ټولو نه غټ دویم نعمت دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کول دی. الله جل جلاله دې زموږ د ټولو نصیب وګرځي. ځکه اوس په هغه کس ته به د الله جل جلاله دیدار او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات کول دا به څنګه کېږي؟ دا به موتا څنګه حاصلو؟ ځکه الله جل جلاله موتا له زندګي راکړې، مختصر زندګي راکړې. خبرې ته پوره وخت کېږي ځکه چې ډېره بهترینه خبره کوم، ځکه دا زما خپله خبره نه ده، دا د الله جل جلاله کلام کې ذکر شوی، دا د الله خبرې دي. الله جل جلاله فرمایي وایي انسانانو او پیریانو تاسو ما نه پیدا کړي مگر خپل عبادت او بندګۍ نه پیدا کړي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تفسیر لیکي الا ليعرفون. وایي تاسو ما خپل عبادت نه پیدا کړي. وایي انسانانو او پیریانو تاسو ما نه پیدا کړي مگر خپل عبادت او خپل بندګۍ نه پیدا کړي. نو اوس که چا د الله جل جلاله هغه بندګي حاصله کړې وي چې الله جل جلاله څه حکم کړی وي او د هغه حکم منلی وي، ځکه الله جل جلاله قرآن مقدس کې فرمایي فاما من طغى، چا چې سرکشي وکړه وآثر الحیات الدنیا او د دنیا د زندګۍ ته ترجیح ورکړه فإن الجحیم هي المأوى، وایي د ده ټکانه به جهنم وي. ځکه چې ته د الله حکمونه نه منې، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم طریقه په خپله زندګۍ کې نه راولې، نو بیا به ستا ټکانه څه وي؟ الله جل جلاله دې موږ ټول وساتي. ستاسو ټکانه به څه وي؟ فإن الجحیم هي المأوى، ستاسو ټکانه به وایي جهنم وي. واما من خاف، الله جل جلاله فرمایي څوک چې زما نه ویرېدل او زما په حکمونو باندې ما چې کوم حکم کړی په هغه حکم یې پوره کړو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا دې طریقې په خپله زندګۍ کې راوستې. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، او خپل نفس او دا خواهشات دا چې کوم نه شاته وګرځول، یعنې د دنیا نه ځان رامنې کو، دا خواهشات چې کوم نه ختم کړو ځان یې رامنې کو، نو بیا څه وایي؟ فإن الجنة هي المأوى، بیا به ستاسو ټکانه څه وي؟ د هغه خلکو به دا ټکانه وي چا چې د الله حکمونه منلي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې په خپله زندګۍ کې راوستي. نو بیا څه؟ فإن الجنة هي المأوى، الله جل جلاله دې موږ ټول هلته یو ځای کړي. نو بیا به د دې ټکانه څه وي؟ د دې ټکانه به بیا جنت وي. جنت نو د الله حکمونه ومنې، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې طریقې دا په خپله زندګۍ کې راولې. نو د جنت دوه غټ نعمتونه دا څه دي؟ اول نمبر دا چې د الله دیدار کول دا به د ټولو نه غټ نعمت وي. دویم نمبر دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کول. نو اوس په د الله سره دیدار کول، د الله دیدار کول دا به څنګه کېږي؟ نو په دنیا کې ځان وکړوه، په دنیا کې د الله حکمونه ومنه، د دواړو جهانو د سردار مبارک د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چې کوم سیرت دی، یعنې هغه کومه زندګي تېره کړې، د هغه چې کوم سنت مبارکه دي دا په خپله زندګۍ کې راوله. تا ته به د الله دیدار نصیب شي او تا ته به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نصیب شي. الله جل جلاله دې باندې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.